مکه کې د مکې او یا کافران په بدر کې مردار شو. کم او یا کافران؟ ابو جهل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ د دنیا نورو. او یا کسان په قید و بند کې ونیولی شو. نو کافرانو دا چلو کو چې هغې د ابو سفیان کمه قافله د شام نه راغلې وه، د هغې چې څومره اصل سرمایه وه، د هر چا په هغې کې سرمایه وه او څومره یې ګټه کړې وه، ټوله یې محفوظ کړه. وی باس دا اصل سرمایه هم نه تقسیمو او چې څومره ګټه یې کړې دا هم نه تقسیمو، دې باندې وسله اخلو او د مسلمانانو خلاف یو مضبوط لشکرکشي کوو. نو کال پس د 3,000 کسانو یو مضبوط لښکر یې تیار کړ، په مدینه حمله ورشو او مسلحو صاحب ټول زغرې، نیزې، اسونه، اوښان او ښځې م ځان سره راوستې. ښځو کې څه فایده وه؟ یو خو به دا ښځې مونږ ته شعرونه وایي، نو په مونږ کې به جوش پیدا کوي د جنګ، او د خپلو مړو مرثیې به راته وایي، جوش په پیدا کېږي. او بل دا چې ښځې وي مونږ به ښه جنګ کوو. ولې؟ که تښتو نو ښځې رانه مسلمانان اخلي، لوڼه رانه مسلمانان اخلي، نو غیرت به راته رامخ، او ښځې به راته غیرت مخکې کوي. دله تښتې د اوسه نو هنده پکې و د ابو سفیان امیر د لښکر دی د کافرو دغه وخت کې، او هنده د هغه ښځه ده. او هنده څوک ده؟ د عتبه لور ده. د دې نه مخکې ده ټولې مکې سردار عتبه و. ابو جهل خو د یو قوم مشر و، شیطانو، د عتبه لور ده. نو د دې هندې پکې پلار هم مړو په بدر کې عتبه، تریم مړو شیبه، رور مړو ولید، رور مړو ولید ابن عتبه، تریم مړو شیبه، پلار مړو. نو دا په ډېر جوش کې وه. نو دا دی به شرابونه څکل او دا زنانه به ورته ګډېدې او جوش پې پیدا کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه څه وکړو. نو چې کمو کسانو بدر کې شرکت نو کړی او د بدریینو مناقب یې اورېدلي نو هغې کې جوش و. هغې وي صاحب وځو جنګ ورسره کوو، بس که مړه شو مړه به شو، او که جمدي پاتې شو بیا فایده. عبدالله ابن ابی هم پکې ناست دی، دا خو منافق و که نه، ځان له جامه خو پې د اسلام د دننه منافق دی. او نور بعضې کسانو هغې رایه دا وه چې جنګ له نه وځو، خپلو کورونو به کینو. نو که دوی یا خو به راشي او به شرمېږي واپس به ځي، او که زمونږ په کورونو را دننه شو نو دلته به ورسره زمونږ ښځې م جنګ وکړي، زمونږ ماشومان به یې په کاڼو ولي، مونږ به یې اولو، زمونږ په کوڅو کې به منتشر شي، نو تخت او برابر به چا یو سوي چا بل سوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نقطه خارجي بله مورا د بدر د قیدیانو نه چې کله فدیه غشتا، نو رسول الله مبارک چاوي اخلو فدیه، چاوي احسان پې کو خوشي کو یې، چاوي وجنو یې. هغه تفصیل براشي. نبی علیہ السلام مبارک صحابو سره مشوره وکړه. وی صاحب چا دا وی حضور پاک جبریل سره مشوره وکړه. وی څه وکړم؟ الله څه وایي؟ وی الله د طرف نه په دې کې اصلا نشته. وی ښه ته څه وی؟ ته خو زما مشیر یې که نه، ته څه وی؟ وی زما خو یو شی لیدلی دی په لوح محفوظ کې، نو هغه ته وویم. څه دې لیدلی دی؟ وی که فدیه رته وه د الله نه خو پابندي نشته، که فدیه اخلي او که نه کوي او که خوشې پرېږدی، خو یو شی مې دا لیدلی دی چې که فدیه رته واخېسته د دوی نه، نو آینده کال به 80 کسان ستا د ملګرو نه ګورې مري. دا روایت رسول الله مبارک صحابو ته وویل چې دا خبره ما ته جبریل وکړه، الله طرف نه څه فیصله نشته په دې کې، څه مو خوښه ده. هغې وی مړه دې شو که نه، چې مړه شو کوم خوا به ځو؟ جنت ته. فدیالو مړه دې شو که نه، څه چل کېږي؟ جنت ته به ځو او فدیه به والو، جنګي سازو سامان به پې برابر کو، فقرا د مساکین مسلمانان به لږ مالدار شي او دوی به لږ ذلیله شي. نو چې دلته کې اوس مشوره کېږي، نو هغه خبره هم ذهن ته راله چې دا خبره هم شوې وه په روز کال. څه فیصله ونه شوه، نو نبي علیه السلام مبارک کور ته ننوت او زغره یې واچوله. و چې ننوت نو صحابه یو بل سره دغه شو چې دا مو څه غلطي وکړه، مونږ خپلې رایګانې پیش کړې او حضور پاک ته مډ وغږ ونه کړه چې صاحب ستا سره یې ده. اوهو غلطي مو وکړه. چې رسول الله مبارک راووته، وی حضرت معافي غواړو، مونږ خپلې رایګانې پیش کړې او ستاسو رای معلومه نه کړه چې ستاسو سره یې ده.
وی زما رای دا ده چې پیغمبر کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنگ ختم شي. ځای چې ځو د الله په حکم و ځای ووتل. چې ووتل نو چې څه منځې لاړل او احد ته ورسېدل نږدې شو نو عبدالله ابن ابی د 300 کسانو سره واپس شو. وی زمونږ په مشوره عمل ونه شو، مونږ ځان نه وجنو. نو ګوره دا یاد وساتئ چې د جنګ نه کله یو قسم واپس شو که نه د نورو په زړه کې ډېر خطرناک اثر غورځوي. نو 2 کسانو بنو سلمه او بنو حارثه د اوس او د خزرج د هغې زړه م وښویده اوهو موږ هم ځو. معمولي غوندې سوچ یې راغی چې موږ هم ځو. نورو مسلمانانو وی اخو منافقین دي تاسو څه کوئ؟ په هغې خو لیبل د اسلام دی. نو بیا زر پاتې شو، کلک شو. 200 میدان ته ورسېدل. چې ورسېدل هغه محل وقوع داسې ده، تاسو د الله بوزي ناشنا محل وقوع ده. مخامخ دی خوا د احد غر دی، غټ غر مخامخ، او د غر نه دې غاړه یو خوړ دی. اوس هم په هغه خوړ پولونه دي، یو دې طرف نه پې پول دی، یو بار نه پې پول دی. خو دا خور اوس څه ناسې ډک شوی دی، او هغه زمانه کې دا دونه ډک نو جوړو. او د دې خوړ په غاړه داسې یو غونډی دی، هغې غونډۍ ته جبل الرومات وایي. محمد د احد غر داسې فرض کړی لکه مقبرې په دې نیمه کې د احد غر داسې ډېر لرې تللی 100 میله کې دی. دې خوا مدینه ده، او دلته داسې دا نهر فرض که دا خوړ، او د خوړ په خوا کې دلته کې دا غونډۍ دا د خاورو د سره جېدلې ده، خورینه ده. نو 50 کسان یې دلته کېنول، او رئیس یې ولا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه مقرر، او حضور پاک ورته دا هدایت ورکړل وی تاسو به دې نه بالکل نه خوځئ، که مونږ ګټه وکړو که مونږ تاوان وکړو. وی حتی که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ شکست وموندو زمونږ غوښې مارغان تختی بیا به هم نه کوزېږي. جنگ شروع شو جی، دې طرف ته صحابه دي، اخوا ته کافران دي. جنگ مضبوط شروع شو. خالد ابن ولید هغه وخت کې د کافرو د طرف نه د رسالې مشر و د اسونو د لښکر هغه 100 ځله اټیک وکړه په دې خوړ کې راته، چې دې خوړ کې مونږ لاړ شو، دې کې خو مونږ څوک نه نو مونږ مخکې لاړ شو. نو داسې به راته وشو. دا زما دا میز جبل الرومات فرض کا، زما دا میز، او هغه دیوال احد فرض کا، او ستا دا حال میدان جنگ فرض کا. زه چې کوم دی ناست یم دا خوړ فرض کا. په دې خوړ کې به راشو، د غونډۍ جبل الرومات شاته به راته وشو. نو مسلمانان خو مونږ سره ځان ته مخامخ په جنگ کو، ځان ته به مخامخ په جنگ کو. نو دې خوا به مونږ یو، شانه به پې د اسونو لښکر راشي، منځ کې به یې ګیر کو. دوی رالل په دې خوړ کې اټیک یې کو. دا 50 کسان انختی دي، په غشو یې ولي وتښتېدل. دوباره بیا اټیک وکړو، ځکه د هغې منصوبه جنگ کې ګورې منصوبه بندي ډېر زبردست شی دی. هغې بیا اټیک وکړو چې مسلمانان ځان سره په جنگ کې، او دا لښکر به شانه بیا راتاو شي، دلته به خوړ نه روځي او حمله به وکړي. چې بیا رالل دوی بیا په غشو وویشتل، وتښتېدل. چې وتښتېدل بس پوه شو خالد بن ولید چې کار خو نه کېږي. هغه بس صاحب کافر پس غل شو، او مسلمانانو میدان وګټه. چې وی ګټو غنیمتونه یې غونډول. تر دې حده پورې حضرت ابو طلحه او باقي صحابو چې مونږ تیره کېښودی، ولې م کېښودی ځکه بس ګټه کافر لاړل، او مونږ ولیدل د کافرو ښځې چې د غر په لمن کې منډې والې او خپې پنسي اوچتې کړې وې، د هغې خلاخل او د هغې پازیبونه مونږ لیدل، او منډې والې تښتېدلې. دا 50 کسان چې کومو دې خپل امیر ته باز ووې چې کوزېږو. وی ولې مونږ ته پیغمبر مبارک نه دی چې موږ کوزېږی؟ وی ویلي دي. ګوره اجتهادي غلطي وشوه دلته. مونږ ته یې ویلي خو د جنگ دوران کې، اوس خو جنگ ختم شو. الغنیمت الغنیمه، اوس غنیمت هلته نور ملګري غونډه چې مونږ هم غونډ کو. عبدالله ابن جبیر وی نه 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 نه، د جنگ قید یې پکې نو لګولې. ګورې په خبره کې وی نه ته نه پوهېږې، تر قیامته پورې خو به نه یو ناسته. هغې مونږ ته ویلي خو د جنگ دوران کې جنگ ختم شو. ورشه وګورئ کافر وتښتېدل، مسلمانانو تورې کېښودې، غنیمتونه غونډئ. خیر اختلاف سره پیدا شو. ګوره نقصان ته اوس 40 کسه تکو شو، لس پاتې شو. چې خالد ابن ولید هغه دی نه وکتل چې غونډۍ خالي ده، راغی دلته واپس راغی. چې راغی دې غریبانانو پې حملې شروع کړې. ډېرو دا خو لس دي. اخره کې دې ورته کوز شو غریبانان، چې په غشو خو یې نه شو منې کولی. او که دا رالل مسلمانان خو لګیا دي، تورې مې ښودې دي،
غنیمتونه غونډي او کدا په ورلل هغه خو غریبانان پته مده چې د موږ شاته دفاع مضبوطه ده، دفاع کمزور شو، نو دا ټول مسلمانان را لمړ کی، رسول الله هم پکې دخمه شي، دا بس کېږي. نو دا غریبانان د الله کسان ورته کوس شو دا غونډه نه او خپل کې وته مخامخ درېدل او په تور وسره لګیا شو، دا الله سي الته شهیدان کړل، دا غون شهیدان شو په خپل کې. او دا سره دا لخر دا سونو بره وخته او دا غونډه شاته راتاو شو او مسلمانان خو لګیا دي غنیمت غونډي تورې خو دي هغه خو په دې سوچ چې دفاع زموږ مضبوطه را شانه، دفاع خو ختم شو، بس شروع یې په وکړه چې وکړه او یا کسان صحابه شهیدان شو او داسې شهیدان شو را بشي ان شاء الله رستو دا تفصیل لا روان دي چې خپل میانس کې غریبانان اون خطیدل او شیطان پکې आवाज وکړو چې نبی رسول الله شهید شو. مصعب ابن عمر د رسول الله مبارک هم قد او هم شکل او تقریبا غریب پکې شهید شو، شیطان आवाज وکړو بس هغه سره نور په خویدلې. بعضو کسانو چې نبی هم شهید شو زمونږ د جن سفیدا دا ولی معمولی غند اطاعت الامیر فوت شو لګوندې څومره تاوان. بیا د هغې نه وروسته بیا جنگ شروع شو، نو چې جنگ شروع شو نو بیا کافران اوس غلیدل، نو شکست په احد کې ګورې مسلمان نه دی مونته، شکست هغې ته وایي چې میدان څوک پرېږدي، میدان هغوی پرېښی دی. مړو ته نه وایي مړی خو چا نه ډېر کېږي چا نه به کم کېږي، خو ظاهري تکلیف ورسېد. نو څه وایي ولې بدر کې استقامت و میدان یې وګټو، احد کې استقامت لږ فوت شو، د امیر اطاعت کې معمولی غوندې اجتهادي غلطۍ سره کوتاهي راله څومره تاوان وشو.